قرآن دی بسفارش در دنیا حتا د حشر په میدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرامو کاتبین وحی چې دا قرآن پاک لیکلی وو نو مختلفو صحابه کرامو سره دا قرآن پاک په مختلفو نسخو کې لګ لګ ټوټه ټوټه بیل بیل موجود وو. چا سره یو صورت، چا سره دو صورتونه، چا سره درې صورتونه، داسې د مختلفو صحابه سره دا قرآن پاک وو. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه پرده وفرمایله او وفات شو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ شو، نو د یمامه په میدان کې د مسیلمه کذاب د 10,000 کافرانو سره د صحابه کرامو د 12,000 مسلمانانو یو جنگ او غزا وشوه او 12,000 مسلمانانو 10,000 کافرانو ته یو ناقابل شکست، یو ناقابل یقین شکست ورکړلو. په دغه جنگ کې 1200 صحابه کرام شهیدان شول. په دغه شهیدانو کې 800 صحابه هغه چې هغه د قرآن پاک حافظان او پاخه قاریان وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی شهادتونو ته وکتل نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خواله لاړلو او هغې ته وی چې امیر المؤمنین د مسلمه کذاب په دې جنگ کې 800 حافظان او قاریان صحابه شهیدان شو او الله دې نه کې که داسې دا غزاګانې شروع وي او د حافظان او قاریان صحابه کرام شهیدان کیږي نو لږه موده پس به بیا امت د قرآن نه محرومه پاتې شي. نو حضرت ابوبکر صدیق ورته ارشاد فرمایل چې عمره ته څه وې، ستا څه رایه ده چې دې باره کې څه کول پکار دي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې امیر المؤمنین دا زما رایه ده چې دا قرآن پاک چې ټوټې ټوټې بیل بیل نسخو کې موجود دي زه وایم چې دا یو ځای ته راجمع شي او یو کتابي شکل کې ولیکل شي نو امت پر راتلونکي وخت کې د یو غټ نقصان نه محفوظه پاتې شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد فرمایل چې عمره زه هغه کار څنګه وکما کوم چې پیغمبر علیه السلام په خپل نه دی کړی. حضرت عمر ورته وویل امیر المؤمنین د الله په ذات مې دی قسم وی چې په دې کار کې خیر دی او دا کار کول پکار دی. حضرت عمر دا خبره بار بار ابوبکر صدیق ته کوله تر دې چې حضرت ابوبکر صدیق وی چې زما په زړه کې الله دا خبره واچوله چې او دا عمر سوی دا کار کول پکار دی او دا قرآن راجمع کول پکار دی. نو حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ قاری القرآن، حافظ قرآن او کاتب وحی صحابی دی. حضرت زید یې رو غستلو. حضرت زید رضی الله تعالی عنہ وی چې ما ته ابوبکر صدیق او فرمایل وسره حضرت عمر موجود چې حضرت عمر او ابوبکر صدیق کومه مشوره کړې و دا خبره ما ته وکړله. نو ما ورته وی چې حضرت ستاسو څه رایه ده څوک؟ نو هغوی ما ته ووی چې زیده ته ځوانم یې، حافظ قرآن یې، قاری القرآن یې، پیغمبر علیه السلام به پتا باندې قرآن لیکلو، ته کاتب د وحی او عقلمند او خيار یې
او زمونږ پتا باندې کامل یقین او بروسا او اعتماد دی نو مونږ وایو چې ته ځان سره نور قاریان حافظان یوځای کا او دا قربانی ته وکړه چې دا قرآن کتابی شکل تراجمه کا وی ما ورته وی چې حضرت هغه کار په ما څنګه کوي کم کار چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی وی ابو بکر صدیق او حضرت عمر ما ته فرمایل چې زیاده د الله په ذات مو دی قسم وی چې دی کار کې خیر دی او غرض او مقصد مستقبل کې امت ته خیر رسول دی بل سنیت زمونږ نشته دی وی بار بار بدی صاحبانو ما ته دا خبره کوله تر دې چې زما په زړه کې الله را واچوله دا خبره چې یره دا کار کول پکار دی او په دې کې خیر دی حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو په ټولو مسلمانانو کې چې چا سره قرآن پاک څومره قسمه او مقدار کې لږ دی که ډېر دی نسخه موجود ده هغه راوړی مسجد نبوي ته راشه او هر یو کس چې خپله نسخه راوړي نو ورسره دوه ګواهان راولي دا دوه ګواهان به په دې خبرې ګواهي کوي چې دا قرآن پاک چې کوم په دې نسخه کې لیکلی دی پیغمبر علیه السلام دی پلان کی ته ویلی دی پلان کی لیکلی دی او ماته په دې خپلو غوږونو اورېدلی دی او په دې خپلو سترګو مې لیدلی دی دا ګواهي به کوي دوه کسان نو هغه نسخو والا د خپلې نسخې راوړي او دوه ګواهان دی راولي داسې طریقې سره دا قرآن را جمع کېدل شروع شو په یو آیت باندې دوه ګواهانو مطالبه وکړې شوه حضرت زید او حضرت عمر به دا قرآن پاک چې چا براوړو هغوی به جایزه او امتحان اخیستلو او د هغې نه پس به بیا دا قرآن لیکلی کېدو حضرت زید قاری و حافظ و داسې کولی شو چې یو سیټ ته ناستو بس قرآن یې لیکلی و ابوبکر صدیق لی ورکړی چې حضرت دا والی داسې کولی شو چې یو څو قاریان او حافظان یې ځان سره یو ځای کړي او قرآن یې لیکلی و حضرت ابوبکر صدیق ته ورکړی چې واله داسې کولی شو چې دا ټولې نسخې را جمع کړې وي او ابوبکر صدیق لی ورکړی وي چې حضرت دا والی لیکن دا کارونه حضرت زید او حضرت عمر ونه کړل دا دومره سخته طریقې ولی اختیار کړله وی دا د صحابو د احتیاط هغه کامله او اعلی درجه او مرتبه وه چې هغوی دومره قدرې احتیاط وکړو د قرآن په راجمع کولو کې کله چې دا قرآن لیکلو شکل کې تیار شو نو هر یو صورت بیله صورت د بیلې سپارې په شکل کې لیکلی شوی یعنی گویا چې قرآن 114 سپارې ولیکلی شو هر صورت یې بیله سپاره کړی او بیله پاڼه وه او دا بیله سپاره موجود وه داسې د جلد په شکل کې نو دا 114 سپارې یعنی 114 صورتونه ولیکلی شول حضرت ابوبکر صدیق ته حواله کړی شول او هغوی دا محفوظ ځان سره کېښودل د حضرت ابوبکر صدیق د وفات نه وروستو دا نسخه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره موجود وه او د حضرت عمر د شهادت نه وروستو دغه نسخه د حضرت عمر لور ده او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بیبی ده حضرت حفصه رضی الله عنها نو دا نسخه بیا حضرت حفصه ابی سره وه او د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د وفات نه وروستو دغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیار کړی شوی نسخه بیا د مروان ابن حکم سره وه کله چې حضرت عمر شهید شلو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو نو اسلام د عربستان نه عجم ته خور شو رومم فتح شو فارس چې اوس ورته ایران وی ایرانم فتح شو عراقم فتح شو شامم فتح شو هندوستان افغانستان پاکستان تر دې ځای پورې مسلمانان خوار شو او د حضرت عثمان په دور کې په 35 هجری کې تر د دې 400 او د اټکه پورې صحابه راغلي دي حضرت سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی الله تعالی عنہ سره د اتو صحابه کرامو او نور ور سره ډیر مسلمانانو
د عربستان نه راغلي دي په خراسان افغانستان باندې تر د پیښور پورې او بیا پیښور کې غزا د سیکانو او د هندوانو سره شوې ده او دقلته د 9 مرګري صحابه شهیدان شوي دي او اوسم په پیښور کې د اصحاب بابا په نوم باندې یادېږي په یو قبر کې دا 9 صحابه شهیدان دفن شوي دي دا چارسده ډیر پخوانی خار دی څومره پخوانی د حضرت عیسی علیه السلام د زمانې نه مخکې دا خار آباد شوی دی یعنی گویا چې 2.5 زره کاله مخکې دا پخوانی خار دی نو د چارسدی خلک پخوانی مسلمانان دي ښه دا د چارسدی مقبره چې کوم ده په ایشیا کې د دومره غټه او عظیمه او وسیعه مقبره نشته دی دا مقبره د مغولو د سلطنت بادشاهانو اکبر بادشاه او شاهجهان بادشاه دې دوه بادشاهانو دا مقبره وقف کړې ده اکبر بادشاه د نن 1500 کاله مخکې 1555 عیسوي کې بادشاه شوی دی او 1605 عیسوي کې مړ شوی دی 49 یو کم 50 کاله حکومت یې کړی دی او دا د مغولو د سلطنت دریم بادشاه او شاهجهان بادشاه بیا د اکبر بادشاه نه 10 کاله بعد په 1628 کې راغلی دی او 1658 کې وفات شوی دی 10 کاله بادشاهت یې کړی دی او دا د مغولو د سلطنت 5م نمبر بادشاه نو شاعر وی د 400 نه نور خاطه دا میدان دا مقبره یادی د 400 نه نور خاطه دا میدان هموانه مقبره د قبرستان مراکړونه تر تنګي پورې دا شان وقف کړی دا اکبر او شاهجهان د حضرت عثمان په دور کې دا اسلام دومره خور شو حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ صحابي دی وی ز عراق ته د روم په سرحداتو کې د آرمینیا او د آذربایجان ملکونه چې اوس یادېږي دغه په سرحداتو باندې مسلمانان د کافرانو سره جنگیدل زم په دغه غزا کې وی موجود ومه د شام چې کوم مسلمانانو نو هغه د حضرت ابی ابن کعب شاګردانو د صحابي او هغوی دا قرآن د حضرت ابی ابن کعب په قراءت باندې لوستلو د عراق چې کوم مسلمانانو دا د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ شاګردانو او هغوی قرآن د حضرت عبدالله ابن مسعود په قراءت باندې لوستلو اوس چې کوم خلک په مدینه منوره یا خوشه علاقې کې موجودو او هغوی د قرآن د قراءتونو نه خبر وو او د ابوبکر صدیق دغه نسخې نه هم خبر وو چې په هغې کې د 9 قراءتونو د قراءت خیال ساتلی شوي وو نو هغوی کې هیڅ قسمه اختلاف نو لیکن چې کوم د آباد کې خلک مسلمانان شول په سرحداتو به جنګېدل نو هغوی د ابی ابن کعب چې کوم د شام خلک و هغوی د ابی ابن کعب په قراءت باندې قرآن لوستو او د عراق مسلمانانو د عبدالله ابن مسعود په قراءت باندې قرآن لوستو اوس دا یو بل ته بدل ښکارېدل نو د شام خلکو د عراق خلکو ته د قرآن قراءت غلط ویل چې ستاسو دا قرآن غلط دی زمونږ دا صحیح دی او د عراق خلکو د شام خلکو ته د قرآن د قراءت لوستل غلط ویل چې ستاسو دا قرآن غلط دی او زمونږ دا صحیح دی او دا ډیره خطرناکه خبره وه حذیفه ابن یمان چې دا خبره محسوسه کړه او غزا ختمه شو نو سیده مدینې ته راغی حضرت عثمان ته وی یا امیر المؤمنین ادرک الامه ای امیر المؤمنین امت بیا موما امت ته توجه که حضرت عثمان ورته وی خیر شه څه چل دی ویل د آرمینیا او د آذربایجان په سرحداتو جنګېدمه مسلمانان خو د قرآن په قراءت باندې یو بل سره داسې جګړې کوي لکه یهود او نصواره او عیسیانو چې په خپلو کتابونو باندې څنګه جګړې کولی نو وی څه وکړو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اکابر صحابه کرام راوغوستل او هغوی ته دا خطره مخکې محسوسه شوې وه نو اکابر مشرانو صحابو ته وی چې مستقبل کې دا مسلمانان په قرآن داسې جګړې ونه کړي لکه عیسیان او یهودیان چې په تورات او په انجیل باندې کوي صحابه ورته وی امیر المؤمنین ستاسو څه رایې ده وی زما خو رایې دا ده
چې د قرآن یو داسې نسخه دی تیاره شي چې هغې کې د اوو قرائتونو خیال ساتلی شوی وي، د سورتونو ترتیب وي، یو مکمل کتابي شکل وي، او هغه نسخه د قرآن بیا ټول امت کې خوره کړي شي چې مستقبل کې امت د اختلافاتو نه بچ شي. صحابه ورته وی زمونږ ستا دا رایې خوښه ده. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د څلورو صحابو کمیټي جوړه کړه. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه، سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنہ، عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ. دی څلورو صحابو ته دا ډیپټي حواله کړه چې تاسو دا قرآن یو کتابي شکل کې ولیکئ او دی کې د سورتونو دا ترتیب مو واچوئ. ابو بکر صدیق صاحب چې کومه نسخه تیاره کړې وه نو هغه خو بیل بیل سورتونه وو، یو کتابي شکل نو او یو نسخه نه و د سورتونو ترتیب نو. نو څلور دا مشران صحابه شو او ورسره نورم ډېر ګڼ شمېر حافظان قاریان صحابه شو. حضرت عثمان غنی حضرت حفصه ابي ته پیغام ولیږو چې تا سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د لاس کومه نسخه پرته ده، هغه مونږ له راولېږه چې مونږ د هغې نه نقل وکړو او قرآن ولیکو، دا به تا ته واپس راکړو. دې څلورو صحابو حضرت حفصه ابي ورته هغه نسخه ورکړله. دا قرآن چې دا ما او تا سره اوس کوم موجود دی، دې ترتیب سره دا قرآن یو کتابي شکل کې ولیکلی شو او دې ته د سورتونو ترتیب ورکړی شو او دا بیا یو جلد کې تیار شو. حضرت حفصه ابي ته خپله نسخه واپس حواله شوه. دا نسخه چې تیار شوه او جلد تیار شو، یو قرآن پاک تیار شو. نو د دې نسخې نه بیا شپږ نسخې بعض روایتونو کې او بعضو کې څلور نسخې، یعنی ټولې اووه نسخې اووه قرآن پاک تیار کړی شو. یو قرآن په مکه کې کېښودی شو، یو په مدینه کې کېښودی شو، یو په شام کې کېښودی شو، یو په بحرین کې کېښودی شو، یو په یمن کې کېښودی شو، یو قرآن په کوفه کې او یو په بصره کې. دا اووه نسخې په دې اووه ملکونو کې کېښودی شوې او د هغه ځای تمامو مسلمانانو ته حکم وشو که تاسو قرآن لیکل غواړئ یا ویل غواړئ یا چا سره خپله یو لیکلي نسخه وي او هغه کتل غواړئ، نو په سرکاري د سرکار چې کوم بیت المال هلته به سرکار او مسلمانانو بادشاه به هلته به دا نسخه موجود وي. تاسو خپل قرآن پاک د دې سره میچ کوئ او ګورئ او د دې نه علاوه چې چا سره څومره نسخې دي بیلې لږې لږې دي یا مکمل دي، هغه تاسو راوړئ او بیت المال کې جمع کړئ یا یې اوس وځوئ او ختم یې کړئ چې د امت نه اختلاف ختم شي. نو د حفصه ابي هغه نسخه مروان ابن حکم ته حواله شوی وه، هغه هم دقه نسخه د ابوبکر صدیق په دور کې چې کومه تیاره شوې وه هغه یې اوس وځوله او ایره یې دفن کړله او نورې تمامې نسخې هم ختمې شوې. دقه یو نسخه د حضرت عثمان غنی د لاس چې کومه تیاره شوه دا ټوله دنیا کې خوره شوله او دا زما او ستا مخې ته چې اوس کوم قرآن پاک پروت دی دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور کې را جمع کړی شوی قرآن پاک دی. په دې د امت اجماع شوی ده د صحابو د 1400 کالونه. په دې قرآن کې اووه منزلونه دي. صحابه او تابعینو کې بعضې هغه خلکو چې د هغوی د قرآن پاک د تلاوت د ختمولو طرز او انداز دا و چې اوور ورځې کې به قرآن پاک ختمو. نو کله چې قرآن پاک لیکل کېدو نو په دې کې د هغه ختم هغه رعایت او خیال وساتل شو او اووه منزلونه ولیکل شول. قرآن پاک کې آیتونه دي، دا آیتونه حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپله متعین کړي دي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لاس متعین کړي شوي دي چې کم آیت په کم نه مخکې دی او د کم آیت نه بعد دی. قرآن پاک کې رکوګانې دي. په صحابه او په تابعینو کې د جمع د منځ طریقه کار دا و چې هغوی به په یو رکعت کې یو خاص مقدار کې تلاوت وکړو بیا به رکوع کوله. نو دا رکوګانې چې کومې متعین شوي دي دا هغه د منځ د صحابه او ترتیب د هغې رعایت او خیال ساتلی شوي دي. نو قرآن کې دغه رکوګانې د دې وجې نه لیکلي شوي دي. قرآن پاک کې 13 سپارې دي
سی پارا سی ویل کېږي 30 ته د فارسی ژبې لفظ دی او پارا ویل کېږي جز ته سی پارا 13مه حصه دا 13 سپارې د دې ماشومانو د قرآن پاک د زده کولو د اسانتیا دپاره دا قرآن په 13 یو شانتي حصو کې تقسیم کړی شو او هغه یو حصې او یو جز ته د سپارې او د پارې نوم ورکړی شو قرآن پاک باندې د صحابو په دور کې چې کومه نسخه تیاره شوه زبر زیر پیش شد مد دا پینو قرآن چې د عربو نه عجمو ته راغی نو په عجمو کې مشکل را پیښ شو لکه مونږ دپاره قرآن ډېر ګران دی چې زبر زیر پیش پینوي د حجاج ابن یوسف په دور کې یو 2 یهودیان راغلل او د قرآن پاک 14مه سپاره کې یو ټکی دی فاتو حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام یو کلی د یهودیانو ته ورغلل او هغوی نه ډوډۍ وغوسته میلمستیا هغه خلکو میلمستیا ونه کړله انکار یې وکړلو قرآن کې یو لفظ دی فابو ان یضیفوهما د کلی خلکو انکار وکړو چې موږ د دوی میلمستیا نه کوو قرآن دا لفظ راوړی دی په دې ټکي کې د یهودیانو بېعزتي ده چې ګوره دا داسې بدبخته خلک دي چې د الله پیغمبران ولا راغلل او د هغوی میلمستیا ونه کړه د کلي نه یې داسې رسخت کړل نو د حجاج ابن یوسف زمانه و دی بادشاه دله 2 یهودیان راغلل سردارانو او سره زر او سپین زر او ملغلرې او ډېرې اشرفې راوړلې ورته وی د قرآن کې یو لفظ دی فابو ته مهرباني وکړه او د دې ابو د با دا ټکي برکه د دې نه فاتو جوړ کا تې نه جوړ کا نو مطلب به دا شي چې دا 2 پیغمبران دی کلي ته راغلل د دې دپاره چې دا خلک یې میلمستیا وکړي حجاج ابن یوسف ته وی چې د دې بینه تا جوړه کو دا دونه ډالۍ به تاله راکو حجاج ابن یوسف خو ډېر سخت سړی وسیبه هغه ورته وی ښه دا خو ماشاءالله ډېره ښکلې مشوره ده ستاسو یو 2 منټه صبر وکړئ زه راځم کور ته ننوتو تورې راوویستله او دا تورې یې داسې شاته نیولې وه ورته وایي تاسو څه خبره کوله یو پیره بیا ووایې وی مونږ دا ویله چې حضرت که ستاسو به مهرباني وي که دا ابو اتو شي نو ته باچایي او ستا ته اختیار دی نو وی ښه هغه خبره هغوی لا پوره کړې نه وه چې تورې اوچته کړه او د دواړو نه یې په هغه ځای باندې سر وه ښه وایي تاسو ته زه دومره بې ایمانه ښکارم زه به ستاسو بدبختو دپاره اوس قرآن تاسو خدای پاک بدبخته کړی یې زه هم نشم نیکبخته کولی نو حجاج ابن یوسف ته دا خبره محسوسه شوه هسې نه مستقبل کې د زبر زیر پیش او د شد مسله راپېښه شي او قرآن کې خلک تحریف ونه کړي نو هغه د قرآن 40 لوی قاریان او حافظان را جمع کړل هغوی ته د سرکار د طرف نه خرچه ورکړله او ورته یې وي په دې قرآن باندې زبر زیر پیش شد مد او سکون جزم دا پې ولګوئ چې مستقبل کې یو د قرآن د داسې قسمه غلطیانو نه محفوظه شي یو عجم امت ته دا قرآن پاک آسان شي نو په دې قرآن پاک باندې دا زبر زیر پیش او دا شد او مد دا بیا د حجاج ابن یوسف قرباني وه دا د لګولي دي دا څومره بحث چې موږ دا 3 4 ورځې وکړو دا د قرآن پاک د الفاظو سره تعلق ساتي بیا د قرآن ترجمه څنګه وشوه او اردو فارسی وغیرہ نورو کتابونو نورو ژبو ته قرآن څنګه واورېدو دا به انشاءالله سبا درس کې شي زه بس دونه بس دی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين